بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أصناف إعراب الاسم وهي 9 أصناف. الأول يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتح والجر بالكسرة، ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح، وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد. مصنف چې کله د اسم معرب تعریف و د هغې د حکم نه فارغ شوله نو شروع کړه فصل ثالث کې د اسم معرب په اعراب باندې چې اسم معرب اعراب په د فصل کې بینوي او اعراب ټول په انا قسمه دي. اسم معرب ټول 16 اقسام دي، خو د 16 اقسام اعراب تقسیم دي څو قسمونو ته؟ 9 قسمونو ته. ٹھیک ده؟ نو په دې فصل کې تاسو ته مصنف 16 اقسام کوم په کې ویلي دي په نحومیر کې یا تفصیل نحوی کې چې 16 قسم دي، هغه 16 قسم ته مراد دي نه. ٹھیک ده کنه؟ 16 اقسام دي خو هلته هم تاسو 9 قسم اعراب ویلي وو. ٹھیک ده؟ اسمونه ټول څومره دي؟ 16 دي. 16 اقسام دي د اسم، خو اعراب په 9 قسمو تقسیم دي. په څومره؟ په 9 قسمو تقسیم دي. نو دې ځای کې هغه 9 قسمونه بیانوي، کوم 9 قسمونه باندې چې نحو په نورو کتابونو کې هم د اعراب د اسم تقسیم شوی د اسم معرب. پوه شوئ پې؟ خو پهله تاسو دا ذهن کې تاسو ته چې اعراب په 2 قسمه دي، یا اعراب لفظي به وي یا اعراب تقدیري. اعراب لفظي و اعراب تقدیري. اعراب لفظي دا بیا په 2 قسمه دي، یو اعراب بالحرکت و اعراب بالحرف، و اعراب تقدیري په 2 قسمه دي، اعراب بالحرکت و اعراب بالحرف. خو بیا د ټولو کې اعراب بالحرکت مقدم کړل لفظي، اعراب بالحرکت لفظي مقدم کړل ویلې ځکه چې دا اصل و. څه اصل و؟ اعراب بالحرکت اصل لا په نسبت د اعراب بالحرف، نو ځکه اعراب بالحرکت مقدم کړه په څه باندې؟ په اعراب بالحرف باندې. پوه شوم په دې خبرې باندې؟ اعراب څو قسمه دي؟ 2. پهله اعراب لفظي او اعراب تقدیري. بیا دا دواړه په 2 قسمه دي. ٹھیک ده که نه؟ اعراب بالحرکت لفظي و اعراب بالحرف لفظي، و اعراب تقدیري په 2 قسمه ده، اعراب بالحرکت تقدیري و اعراب بالحرف تقدیري. پوه شوه؟ نو مصنف په دې څلورو کې اعراب بالحرکت لفظي مقدم کړه ویلې ځکه چې دا اصل و په نسبت د اعراب بالحرف. پوه شوه؟ په نسبت د اعراب بالحرف او په نسبت د اعراب بالحرکت تقدیري و اعراب بالحرف تقدیري. پوه شوه؟ په دې باندې مقدم کړل. نو اوس دې فصل کې مصنف دته قسمونه بیانوي. نو پهله قسم څه شی ده؟ هغه یکون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالکسره، چې نصب په ضمه رفع په ضمې سره وي، نصب فتحې سره وي، او جر په څه سره وي؟ په کسرې سره وي. ٹھیک ده؟ ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح، و دا خاص ده د مفرد منصرف صحیح سره. ٹھیک ده؟ مفرد مصنف وي، نو مفرد مختلف شانو مقابله کې روسی. مفرد کله تثنیه جمع مقابله کې روسی، مفرد کله مضاف شبه مضاف مقابله کې روسی، او مفرد کله د جملې مقابله کې روسی. پوه شوئ؟ مفرد کله څه مقابله کې روسی؟ تثنیه جمع مقابله کې، کله د مضاف او شبه مضاف مقابله کې روسی، او کله د جملې په مقابله کې روسی. پوهیږئ په خبرې؟ نو دې ځای کې مراد مفرد نه چې د تثنیه جمع مقابله کې وي. څه مقابله کې؟ دې ځای کې مفرد نه مراد څه ده؟
چې تسنیه جمع مقابله کې مطلب چې مفرد به وي تسنیه جمع به نه به وي. منصرف به وي مطلب چې غیر منصرف به نه وي. منصرف به وي څه مطلب چې غیر منصرف به نه وي. صحیح وي مطلب دا چې غیر صحیح به نه وي. معطل به نه وي. څه به نه وي؟ معطل به نه وي. ټیک ده که نه؟ صحیح نحویانو په نسبت باندې څه شی ده؟ څه ته ویلی شي؟ یو خو د صرفیانو په نسبت صحیح ده که نه؟ چې فاعل لام کلمې کې څه نه وي؟ حرف علت نه وي. نحویان یایي چې صحیح هغه ده چې په آخر کې حرف علت نه وي. په څه کې نه وي؟ آخر کې. نو که آخر کې حرف علت وي نو بیا به صحیح نه به وي. ښه ټیک شوله که نه؟ نو صحیح څه ته ویلی شي؟ چې په آخر کې حرف علت نه وي. لکه زید آخر کې دال ده که نه؟ اگر چې منځ کې یا شته ده پوه شې اگر چې منځ کې یا شته ده خو دا به څه وي؟ بیا هم صحیح به وي ځکه چې آخر کې حرف علت د چا په نیز؟ و صرفیانو په نیز. ټیک ده که نه؟ مطلب چې دا صحیح نه ده. ښه دا صحیح نه ده. پوه شویه؟ یو قسم خدا شوله مفرد منصرف صحیح. دویم قسم څه شوله؟ جار مجرای صحیح. جار مجرای صحیح. جار مجرا مطلب قائم مقام. څه شی؟ قائم مقام دی صحیح. دس ته ویلی شي چې په آخر کې واو یا مقبل ساکن وي. دا جار مجرای صحیح ده. آخر کې حرف علت شته ده واو یا شته دي خو مقبل یې څه ده؟ ساکن ده. پوهېږې؟ جار مجرای صحیح څه ته ویلی شي چې په آخر کې څه وي؟ حرف علت یا واو یا مقبل ساکن وي. ټیک شوله که نه؟ نو هسې خو چې آخر کې حرف علت راشي نو په هغې باندې حرکت راتلله یا اعراب راتل دا ثقیل وي. خو چې کله د واو او یا نه مخکې ټکی ساکن وي نو بیا په دې باندې د اعراب راتل ثقیله نه وي. نو دغه وجه ده. ټیک ده که نه؟ چې نحویان دې ته جاري مجرای صحیح یي. نحویان صحیح دې ته جاري مجرای صحیح یي چې صحیح خو نه ده خو د صحیح قایم مقام ده. لکه څرنګې په صحیح باندې اعراب راتلل صحیح دي ثقیل نه دي دارنګې په جار مجرای صحیح باندې د اعراب راتلل ثقیل نه دي. پوه شوې؟ ښه وبالجار مجرای صحیح وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلها ساکن كدلو وضبي. دریم قسم چې دغه اعراب بسته خاص دی هغه جمع مکسر منصرف ده. جمع مکسر منصرف ده. ټیک شوله؟ جمع یې ووی ټیک ده که نه؟ و مکسر یې ووی مطلب جمع سالم تی ووتله. جمع سالم تی هغې اعراب رسول روان دي. ټیک شوله که نه؟ نو جمع مکسر به وي ښه منصرف به وي نو غیر منصرف ته ووتله. هغه جمع چې غیر منصرف وي اتې ووتله. پوه شي په خبره باندې؟ جمع یې ووی مکسر نو څه ته ووتل؟ جمع سالم ته ووتله. منصرف وي نو څه ته ووتلو؟ غیر منصرف ته ووتل ځکه چې جمع سالم اعراب هم رسول روان دي. ټیک ده که نه؟ او جمع مکسر چې منصرف وي نو هغې اعراب هم رسول روان دي. ټیک شوله که نه؟ اوس د اول مثال به څه شي؟ لکه جاء زید رأیت زیدا مررت بزیدن. ټیک ده که نه؟ دویم مثال دلون یا زبیون ده که نه؟ دلون یا زبیون جار مجرای صحیح ولا. نو هذا دلون رأیت دلون مررت یا زبیون مثال هم دغه شی ده. هذا زبیون رأیت زبیان مررت بزبیان. و دی جمع مکسر منصرف مثال لکه رجال لکه نه؟ نو جاء رجالون رأیت رجالن مررت برجالن.
اوس دا اعراب دا خاص کړو د دغه درې قسمونو سره ویلي دا اعراب خاص کړلو د دغه درو قسمونو سره ویلي ځکه چې اعراب بالحرکت اصل دی اعراب بالحرکت څه دی اصل دی او دغه اسماء هم اصل دی دغه اسماء څه دي اصل دی مفرد منصرف که صحیح ده او که جاری مجرای صحیح ده دا اصل ده په نسبت د تثنیه جمع مفرد منصرف صحیح اصل ده په نسبت د څه شي تثنیه جمع څه شي فرع د مفرد دی فرع د څه شي مفرد رجلان ایسه نه جوړیږي رجل نه جوړیږي کنه او رجال نه دام د رجل نه ده ټیک شوله کنه تسنیه د چا نروځي واحد نروځي جمع چا نروځي واحد نروځي ټیک شوله نو ځکه مفرد اصل شوله واحد اصل شوله او تسنیه جمع شي شولو فرع دي ټیک شوله نو مفرد منصرف صحیح او مفرد منصرف جاری مجرای صحیح دا اصل دی په نسبت د تسنیه جمع او جمع مکسر منصرف جمع مکسر منصرف دام اصل ده دام اصل ده ٹھیک ده کنه پوش جمع مکسر څه ده دا په نسبت د جمع مکسر غیر منصرف ښه جمع مکسر منصرف اصل ده په نسبت د جمع مکسر غیر منصرف ښه پوش نو دغه دی وجنه اصل ته څه اعراب وکړو د اصل اعراب وکړو نو سمته وي چې اعراب بالحرکت اصل وو ٹھیک ده کنه مفرد اصل په نسبت د تثنیه جمع مفرد جر مجرای صحیح اصل په نسبت د تثنیه جمع او جمع مکسر اصل په نسبت د جمع مکسر غیر منصرف ښه جمع مکسر منصرف اصل په نسبت د جمع مکسر غیر منصرف ښه پوه شو نو دغه دی وجنه چې دا اصل شولو نو اصل ته اصلي اعراب ورکړو اصل ته څه اعراب ورکړو اصل اعراب ورکړلو پوه شو په خبره باندې کپو نه شوې د برات لګو ګوري فصل فی اصناف اعراب الاسم وهي 9 دا سوره دي انا دي الاول اولكم دا ان يكون الرفع بالضمه چرپ بسوي والنصب بالفتحه نصب فتح سرا والجر بالكسره وجر په کسری سره وي ويختص بالمفرد منصرف ودا مختص دي دا خاص دي د مفرد منصرف صحیح سرا وهو عند النحات ومفرد منصرف صحیح څه ویل شي صحیح هغه ته ویل شي هو عند النحات ما لا يكون في اخر حرف علت چې هغه په اخر کې څه نه وي حرف علت نه وي كزيد لك زيد وبالجار مجرى صحیح او په جار مجرى صحیح سره وهم يكون في اخره واو او ياء چې هغه په اخر کې څه وي واو او یا ما قبلها ساکن ما قبل ساکن وي واو یا ما قبل كدل وضب وبالجمع المكسر المنصرف وجمع مكسر منصرف سره خاص دي كرجال نو تقول ټول مثال په ذکر کوي جاءني زيد ودلو وظبي ورجال ورأيت زيدا ودلو وظبيا ورجالا ومررت بزيد وظبي ودلو وظبي ورجالنا مو په خبرې تاسو پوه شوئ که پوه نه شوئ بس